अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न लिल मुत्तक़ीन मफ़ाज़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ډیر قابل قدر قابل احترام مشرانو کشرانو رونو او د خپلو کورونو په چار دیوارو دننه ناستو پردنشینو خویندو میندو کم آیت کریمه ستاسو وړاندې ما تلاوت که پدې کې الله رب العالمین د متقیانو د پرهیزګارو خلکو د کامیابی تذکره کړې ده. الله رب ذوالجلال مسلمان ته کامیابی په اعمال صالحه او د ګناهونو نه د ځان بچ کولو په عوض او په بدله کې ورکوي. دنیا او آخرت ورلا ښکلی کوي. رب ذوالجلال فرمایلی دی ان للمتقین مفازا، بېشکه د متقیانو د پاره کامیابی ده. هغه کامیابی هم په دنیا کې ده او هم په آخرت کې ده. الله رب العالمین په دنیا کې سکون په شکل کامیابی ورکی او په آخرت کې د جنت په شکل انسان ته کامیابی ورکی. د جنت تذکرہ قرآن پاک ځای په ځای کړی ده او رنگ په رنگ انداز سره الله تعالی د جنتونو صفات بیان کړی دي. رب العالمین د قیامت په ورځ باندې خلکو لا عملنامې ورکوي. په هغې کې بعضې خوش قسمت خلک به وي چې هغوی ته به په ښي لاس عملنامه ورعطا کی. بعضې بدنصیبه به وي په ګس لاس عملنامه میلو شي او څوک ډېر بدقسمتی نو هغوی ته به د شا د ډډې عملنامه میلاویږي. الله دې مونږ او تاسو ښي لاس باندې عملنامې والا وګرځئ. نو کومو مسلمانانو نیکانو خلکو ته چې په ښي لاس باندې عملنامه میلو شي نو دقه خلک کامیاب دي او دوی به الله تعالی جنت ته بوزي. قرآن پاک کې د جنت بیانونه شوي دي، ځای په ځای شوي دي. په ټول قرآن کې تذکرې د جنتونو راغلې او بیان شوي دي. په دې کې دنیا کې دوه قسمه خلک اوسیږي، یا خو به نیک وي یا خو به بد وي. او که دویم قسم په غټه سطح باندې مونږ ګورو، یا به مسلمان وي یا به کافر وي. په دنیا کې بس دغه خلک دي. نو د دې دواړو د پاره د جنت بیان دا فائدہ مند دی. دین ورته ډیر خیر او فائدہ ملاویدون کې دا خو کلک توجه ورته بنده وکي. کم چې نیکان خلق دي نو دا غوی حوصله افزایی کیږي چې مونږ جنت والا کارونه کو، نیکه کو، مونږ به جنت ته الله بوزي. نو په دې باندې د دې نیک عملونو سره نورم جذبه او شوق او محبت پیدا شي. او کم چې بد عمل مسلمانانی گناهګاری او گناهونه کوي نو هغوی د پاره یو شوق پیدا شي چې هغوی ووایي چې موږ هم دغه خوشحالو او سکون، عیش و عشرت او آرام و راحت طرف ته تلل غواړو. نو هغوی کې هم جذبه د نیک عمل پیدا شي. او کم چې مسلمانان دي نو هغوی ته الله تعالی د جنتونو تذکره وکړله نو دا مسلمانان په خپلو ایمانونو باندې خوشحاله شي او نورم ایمان سره د دې مینه محبت پیدا شي او ایمان په نورم کلک شي، مضبوط شي. او کم چې بد مذهب او کافر خلق دي نو که هغوی قرآن پاک واورېدو نو د قرآن دغه جنتی تذکرې چې واوري نو هغوی به هم د کفر نه زړه موړ شي او جنت طرف ته به توجه او دیان را وګرځي.
نو ځکه الله رب العالمین په قرآن پاک کې د جنت تذکره کړې ده او یو کرته نه بار بار په جنت باندې تذکری شوي دي، بیانونه شوي دي او ډیر آیتونه د جنت حواله سره الله تعالی نازل کړي دي. جنتونو کې انسان ته هیڅ قسمه بندیز یا سو پابندی او کم کوز اسم نشتا. جنت ته یو انسان لاړ شي نو بس دغه جنت د پاره د ټولو نعمتونو زیاده د ته بهر نعمت وافر مقدار سره ملاویږي، د ته په نعمتونو کې زوال او کمې ناراضي، د ته ډېر بې شمیر نعمتونه ملاویږي. نو الله دې زمونږ او تاسو د ټولو دا نصیب کی. جنت ته چې انسان لاړ شي دی به خوشاله وي، دل به احرام او خوب هم نه ورځي، ستړیوالی پر کالی بم پې نه راځي او دی به ناجوړه کېږي او بیماریږي هم نه او دی به خفه کېږي هم نه، غمجن کېږي به هم نه او دله به مرګ هم نه راځي. دی به ورځ تر ورځه هره ورځ د بلې نه ښکلې به تیروي او کم نعمتونه چې دله ورکوي ابه لا زوال وي، په هغه نعمتونو به زوال نه راځي. چې د سره دا سودا وي چې نن خوشته خو سبا به زه څه کومه، نو دا غم او فکر نه بم الله دا جنتی ساتي. حضرت موسی علیه السلام یو ځل د الله تعالی نه سوال وکړ، پروردګاره ته چې جنتی جنت ته بوځې نو دا راته ووایه چې د ټولو نه ورکوټې او د ټولو نه اخیری جنتی هغه به کومه درجه کې وي چې ته د ټولو نه رستو جنت ته بوځې. نو موسی علیہ السلام ته الله تعالی فرمایي وی د قیامت په ورځ باندې یو آخری جهنمی چې هغه به زه روباسم، اوس آخری مسلمان دی روباسم به او جنت ته به بوزم او د دې نه پس به د جهنم دروازې بندې کم، په دې کې صرف کافران به پاتې وي. دا هغه آخری مسلمان دی چې بار پاتې شوی دی او ټول جنتیان جنت ته تللی دي. نوی هغه جهنم نه چې رو باسما نوی زه به دې ځان ته ودروما او ده ته به ویم چې زما بنده جنت ته دې بوزما، خدا راته ووایه چې په دنیا کې تا د سلور ملکونو تذکره چرته اورېدلې ده یا دې چې ته په خپلو سترګو سلور غټ غټ ملکونه کتلی دي. نو دی به ورته وایي چې یا مې کتلی دي او یا مې کم از کم بیان اورېدلی دی، فلانې ملک دی فلانې دی، داسې سلور ملکونه به ورته یاد کی. بیا به ته الله تپوس کوي ښځه دا راته ووروه چې د هغې ملکونو بادشاهان پیژنې. په دنیا کې سلور ملکونه خو تا اوې چې ما لیدلی یا اورېدلی دي او د هغې د سلطنت چې کم بادشاهان دي د هغې تذکره څه یاده ده درته. نو دی به ورته وایي چې او پروردګاره ما ته هغه بادشاهانو هغه قصې م یادې دي او ډېر ډېر ملکونو غټ غټ علاقې وې، په هغې اختیاراتو او په هغې باندې تسلطو او پاغي کې قسم قسم نعمتونو سره مخو او ډیر زیات فراخي ورته او ډیر سکون آرام او راحت سره وخت تیرو او خپل خپل مزه او زندگی په عيش او عشرت کې تیرولا. نوې الله تعالی او تو فرمایي چې تا کم سلور ملکونو داغي د بادشاهانو تذکره وکړي، داغي نه سلور چند زیات یا داغي نه لس چند زیات، یعنی د سلويختو ملکونو عمر غټ کور او محل په جنت کې تعالی در کوما او جنت ته د بوزما. وې دا جنتی ډیر زیات حیران شي چې پروردګار استاد رحمت دومره ډیر دی، بیا وی جنت ته بوزي او دې حیران وي چې زه خو اوس د جهنم نه روتم، زمانه رسو خو نور مسلمانانم نشتا، ټول جنتیان جنت ته تلی، زه اخیری جنتی مال دومره لوی سلطنت او اختیارات او دونه محلات راکړل چې د دنیا د سلويختو ملکونو نه زیات غټو او داغه بادشاہانو د مزو چرچو عيش و عشرت آرام و راحت نه زیات وافر مقدار کې ماتم ملاويږي، دومره لذتونه او حلاوتونه راته ملاوي. الله ته ډیر مهربان دی. نو موسی علیہ السلام د الله نه تپوس کوي. موسی علیہ السلام چې دا بیان وریدو نو ډیر حیران شو او د ډیر حیرانتیا د وجنه الله ته وی پروردګارا دا خو هغه اخیری مسلمانو چې جنت ته بوتو دا جهنم ته اول تلو، خدا را ته وای چې هغه کم
جنتی ستا ډیر خوخو او اول د جنت ته بوتل دی هغه سره بسکه هغه سره بستا سره وی او سم عملوي الله تعالی او ته فرمایي وی کم جنتیان چې ما ته ډیر نږدې او د جهنم لایق او مستحق نو او اول ز جنت ته بوتلل غواړم نو هغه لما په جنت کې قسم قسم نعمتونه تیار کړی دي او الله تعالی او فرمایي د خپل شان لایق سره وی ما ول په خپل لاسونو نعمتونه سنبال کړی دي او هغه نعمتونه مې د خزانو په شکل دوی له تیار کړي سنبال کړي اخودلی دي او هغه نعمتونو خزانو باندې مې په خپل دست قدرت پاغي مهرونه لګولې دي هغه مې سیل لګولې دي لاک کړي مې دي چې دا به دا جنتیان زما د لاس دی دوی به په خپل لاس ازادي او دوی به دا نعمتونه ګوري او بیا به ته خوندونه مزي اخلي او بیا موسی علیہ السلام ته الله تعالی فرمایي دا به هغه نعمتونه وي چې زه خپل نیازبینو بندیانو کې جنتیانو لور کوم وی دا به هغه نعمتونه چې چرته سترګو به دا نعمت لیدلی نه وي او دا به هغه نعمتونه چې د دې تذکرې غوګونو به اورېدلی نه وي او دا به هغه نعمتونه خوندونه مزي وي چې د انسان دل او دماغ کې به د هغې خیال او خطر بالکل نه تیر شوی د هغې به په وهم و ګمان کې نه راغلی داسې نعمتونه ناشنا به وي او دا به زه خپلو خاص بندیانو له په جنت کې ورکوم نو موسی علیہ السلام ډیر حیران پاتې شو چې آخري جنتی له ورکی نو الله به د نږدو جنتیانو له سونه سو ورکی بیا بل یو حدیث مبارک کې راغلی دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث مبارک ذکر کړی دی خو د حدیثو کتابونو د حدیث سره خامخا دا یو جمله لیکل ده وې د حدیث به ضحک وای حدیث تسلسل بالضحك د حدیث مسلسل په خندا سره ویل کیږي حضور علیہ السلام چې کله دغه حدیث مبارک الفاظ بیانول نو حضور علیہ السلام په مخ مبارک باندې خندا وا او چې صحابه اوریدنو اغویم خندل او چې داغې نه رستو صحابه بیا تابعین ته بیانونو اغویم خندل تر د قیامت پورې دا حدیث مبارک چې ذکر کیږي نو ټول به ور سره په اوریدو خاندي او چې څوک بیانې به په بیانولو خاندي نو هغه حدیث مبارک زستا سوړان ذکر کوم تاسو به خپل حیرانم شه او بم خان دی چې واقعي داسې خلک چې اغوی الله سره دومره عادت شي چې دوی بالکل اړو پروام اونکي او الله سره داسې خبرې وکي دومره ډاډه شي غني د الله مخ کې خو پیغمبرانم خبرې نشي کولې خو بس باز نیازبین خلکی الله یزان سره په خبرو راولي نو غي بیا خان دی او تاسو چې هغه اورې بیا وخان نه حدیث مبارک کې راغلی دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی پیغمبر علیہ السلام او فرمایل چې جنتیان کله جنت ته لاړ شي او دوزخیان دوزخ ته لاړ شي نو یو مسلمان د خپل کمزوري عمل په وجه جهنم ته تللی دی او یا په دې جهنم کې ډیر زیات تنگ وي د جهنم په منځ کې به پروتي نوې د تبا الله تعالی متوجي شي چې زما بنده وای کنه څه حال دی وې دی وته چې پروردگار کو مهرباني کینو یو درخواست دته وکما وی الله تعالی وته وی چې زه واقعي مهربان مو وای څه درخواست دی وې دی وته وی چې پروردگار د دوزخ په دې منځ کې په لمبو کې د اودرولې ما ډېر اوس وظلم نو کده لګه مهرباني وکړو د جهنم د دې مرز نه د لګ د اړخ ته دروازې ته نږدې کړم دا اوس دې چل اونر کوي الله سره خو الله خو پويږي نو دی وی د جهنم د دروازې ته نږدې کده د مرز نه ملګ اړخ تا کا وی الله تعالی او ته فرمایي چې زبر اړخ تا کم خدا د چې اسنا ته بیا وې چې اوس مې ته بار کا دروازې نه مې بارو باسا نو دې وته وی چې نه بس دغه مهرباني وکړو ما توبه بیا بل سوال نه کوم خدا لمبې را پوری دي دا ډېرې سخت دي دې نه مې لګ اړخ تکا نو الله د خو وی چې د دروازې ته مې نږدې کوي الله د جهنم د پاسه کې بالکل اعترابار کی او د پاسه پکېری تاسو به چې څنګه د پاسه نو د جهنم د شکل داسې چې دا د کوی پشان ډوب دی نو پلان نه منس کې چې څوک پراتی نو هغه ته الله وی چې زه ټیک د زده بار کوم او جهنم لکه د کوی د سر د پاسه چې تخته کې دی او پاغي باندې دا جهنمی کې نه
نه دی خو لمبې بیا هم اخلي، خو د جهنم دننه چې کومې لمبې وي هغه کمې شوې او دی ته اوس بار دی. نو دی یو شیبه پس بیا الله ته پروردګار ته خو ډیر مهربان دی. دا اوس دی چاپلوسی کوي او امید یې مشته د الله د مهربانۍ. نو دی الله تعالی ته چې پروردګار ته خو ډیر مهربان دی. الله تعالی ورته متوجي شي چې بنده وایه بیا څه مسله ده. دی ورته چې پروردګار زه خو شرمېږم ویلې نشم، ځکه وعده مې وکړه چې بس دې خوا مې راورسو نو بیا بل سوال نه کوم. خو اوس هم زما خواهش دی د جهنم دا لمبې او تو راله رارسي نو که لږ دی د جهنم د خوان هم لږ بار کړم. خیر دی د جنت او د دوزخ منځ کې به هم جنت ته نه ځم، خو بس صرف د جهنم د سختو نه مې لږه خوا کا. الله تعالی ورته وایي چې ګوره ته دونه وعده خلاف یې، وختي دې سوی او دا اوس سوی. دی ورته وایي چې الله پاکه خیر دی بیا به نه وایم، مهرباني وکړه بس لږ مې ورخوا که ته خو هسې مهربانه ذات یې. الله تعالی ورته وایي چې زه ټیک ده او بس زه به دې اخوا کم، نو د جنت او د دوزخ په منځ کې کښېنئ. دته جنت دا دروازه او جنتونه په نظر راشي. یو شیبه چې تېره شي نو دی راسې مړاوې ناستې، اوس خوله جوړی خو ویلې نشي، الله ته آواز نشي کولی. نو الله پې پوهې دی ورته وایي بنده وایه که نه بیا څه مسله ده. دی ورته وایي چې الله زما خو سترګې شرمېږي، زه خو تا ته اوس نشم ویلی، خو کم از کم چې دا جنت وینم نو لکه دې ورجوخ کړم چې د جنت دا قسم قسم خوشبویانې راکاږم او په ما محسوس شي نو دا به ډېر خو شي. الله ورته وایي چې ګوره تا نه خپله وعده 2 ځله دې ماته کړه ایره شوه ده نه. دی ورته وایي چې مهرباني وکړه خیر دی یو ځل مې د جنت د دروازې ته نږدې کړه، بیا زما توبه بیا زه سم نه غواړم، بس چپ به ناست یم. الله تعالی ورته ښځه واده وکړه چې نور به بیا څه نه غواړې. دی وی زما واده ده، پخه واده ده، بیا زه سم نه غواړم، خو د جنت دروازې پورې مې ورنږدې کا. نو دی د جنت دروازې پورې ورنږدې شي نو لږ ساعت پس د جنت دروازه کولو شي نو دته دننه جنت ښکاره شي. وی دی الله نه بیا سوال کوي چې پروردګاره دا خو داسې بېسیاره نعمتونه دي او مزې چرچې دي، که لږه مهرباني دې وکړه هسې سر ورتا کومه. الله تعالی ورته تا چې اوس 3 ځله واده وکړه ته اړو شرمېږي نه او صبرېږي نه. دی ورته وایي چې الله که زه شرمېږم او که صبرېږم او که نه شرمېږم او نه صبرېږم خو ستا رحم خو ډېر زیات دی، نو ته ولې داسې نه کوې، خو بس وردننه مې کا. دی ډېر ډاډه شو، الله ورسره ډېر په مهربانۍ سره ملاقات او خبرې کړي دي، دله یې ډاډ ورکړ نو د دوړه غټ شو او دی اوس تکړه دی خبرې کولی شي. وایي چې جنت ته ورننوستو وردننه کېدو کې شو نه الله تعالی ته نه تپوس کوي چې تا له زه جنت درکم. دی ورته وایي چې پروردګاره دا خو ستا لوی کرم او احسان به وي چې ته جنت راکې. نو الله تعالی دته یو د حیرانتي او د تعجب ډکه خبرو کی. وی دی ګوته په خوله شي او دی یو ناشنا خبره د حیرانتي وکړه، الله سره خبره کړې ده. وی الله تعالی ورته وایي چې 3-4 ځله د ما سره واده وکړو ماته دې کړه، خو بس ته وایې چې مهربانه نو واقعي زه مهربانه یم، زه د جنت ته بوزم. خو که جنت ته دې بوزم او څونه چې دنیا وه د مرګ نه مخکې قیامت نه مخکې څونه دنیا وه د دې ویړې دنیا عمر لوی بادشاهي به هم دله درکم، جنت ته ځې. وی دی داسې ګوته په خوله شي او هغه د خندا خبره دی اوس کوي. وی ګوته په خولو او الله ته داسې حیران ګوري او ورته وایي چې پروردګاره ما خو وی او واقعي چې ته یې چې ته ارحم الراحمین زیات رحم کوونکې، ستاسو نه لوی شان دی او تم ټوقې لاکې. د ځان دا ټوخه ښکاري، د ځان جنت کې د تلو داخلي قابل نه ښکاري او بیا په جنت کې چې کوم لوی د دنیا عمره سلطنت او بادشاهي ورکوي د دغه دماغ نه مني. نه دی وایي چې ته خو ارحم الراحمین ذات او د هغې باوجود هم ته ټوخه کې، ته خو الله یو ټوخې کې ټوقې مه کوه. الله تعالی ورته وایي چې زما بنده زه ټوقې نه کوم، دا ښکاري تا ته ټوقې، خو زه چې څه ووایم بدلېږي نه، زه دله د دنیا عمره عیش و عشرت او دغومره لوی سلطنت در کوم او لاړ شي جنت ته او جنت ته ور داخل کی. دا هغه حدیث مبارک دی حضور علیه السلام چې کله وینم خندلې صحابه اورېدنم خندلې او بیا چې تر قیامت پورې دا څوک وایي ابم خاندي او څوک یې اوري ابم ورسره خاندي چې د دومره ناشنا خبرو دونه ډاډه شو چې الله ته وایي ته ټوقې کې. بهرحال جنت ته جنتیان ټول داخل شي. یو ځل حضرت
ابو هريره رضی الله عنه د خپل شاګرد حضرت سعید ابن المسیب رحمت الله علیه سره د جمعې په ورځ د جمعې د مانځه نه وروسته بازار ته تلو. نو سعید ابن المسیب رحمت الله علیه چې کله د جنت د بازار کې دغه نظاره او منظر وکړو نو د جمعې مونځ نه راغلیو. نو ابو هريره رضی الله عنه ورته داسې کی وی سعیده زه د استاد یم ته مې شاګرد دی څنګه چې دلته یو ځای یو دی بازار کې روان یو زه د الله نه غواړم چې په جنت کې الله د قشان په بازارونو کې یو ځای وګرځي. نو حضرت سعید ابن المسیب رحمت الله علیه حیران دی او تاسو دغه دمه پورې د دا پته نه چې په جنت کې مملا بازارونه وي. نو سعید ابن المسیب رحمت الله علیه د ابو هريره رضی الله عنه نو تاسو کو وای صاحب په جنت کې به ولې بازار ویسو. نو ابو هريره رضی الله عنه تو فرمایل وی او په جنت کې بازار نه بازارونه بوي او ډیر زیات خوندور او مزیدار بوي. وی څنګه بای؟ نو ابو هريره رضی الله عنه تو فرمایل وی ما د حضور علی السلام نه اوریدل وی حضور علی السلام فرمایل چې د جمعې ورځ بشي او جنتیان به په خپلو ټیکانو او په خپلو کورونو کې دننه ناس وي او خپلو نعمتونو کې به مشغول او مصروف وي. وی د جمعې ورځ بشي د جمعې د مونځ دغه کم ټایم چې دغه وخت چې راورسي وی دوی ته به الله پاک د خپل شان لایق سره په خپل اعلان وکي چې ای جنتیانو د خپلو کورونو نه راوځي او په دې بل طرف په بر روان شي بازار ته لاړ شي. نو دا ټول جنتیان د خپل کورونو نه روزي چې مونږ ته الله حکم وکړي اعلان وکړي چې اوزه جنت ته لاړ شي جنت کې بازار ته لاړ شي. نو دوی به بهر روزي او داسې په بره طرف به رواني بازار ته بزي. وی هغه به ډېر غټ بازاري منځ کې لار ده یو طرف تم دکانونه دي بل طرف تم دکانونه دي دا جنتیانې مخې ته په دې لار کې تیریږي. نو که دې خوا ګورې نو ښکلې دکاندارۍ او ډېر سامانونه پراته دي که دې خوا ګورې نو هم قسم څیزونه پراته دي خو په هغې کې به دته د هر دکان نه اعلان کېږي چې راشه جنتي ته راشه او وګوره چې څه دې خوښ شي نو اوچت که کور ته یو څه دا ستا دي تا نه قیمت نه غوښتلی کېږي دا مفتو کې واخله. نو اخو د دنیا بازار نه دی اخو د جنت بازار دی چې کم نعمتونه او کم ښکلي سیزونه و پکې پراتی. نو دا جنتیان به شاپینګ د پاره لاړ شي ندی به سودا کوي نو نعمتونه چې کمې خوښیږي ښکلي برالي اوړه پورې نږدې کوي او ځان سره یو پچی کې جمع کوي اوس به ځي مخکې نور سودام کې د بازار هغه سره پورې برسي چې څه خوښ شو بس اب ځان له راټولی چې دا جنتیان د بازار د دې دکان نه هغه دکان لاسه نمبر په نمبر ټول دکانونو کې وګرځي او ښکلي سیزونه ځان له خوښ کی. نو داغې نه پس هغه له بازار هغه سر ته چې ورسېدل ندی سره سودا ده خو ډیره د خو دوی په تنګم نه دي او لاس کې درنم نه چې دی پستړي شي. وی د دې نه پس وی دوی ته یو اعلان وشي چې یو غټ میدان دی هغې ته راشه الله پاک سره تاسو یو اجتماع وکړي یو میدان کې جمع شي او الله پاک تاسو سره څه خبرې کول غواړي. نو دا ټول جنتیان نارینا دوی براشي او دوی به هغه میدان ته ور داخل شي وی په هغه میدان کې به کرسۍ لګېدلې وي. نو د چا چې څومره اوچت شان دی په جنت کې دغه د شان لایق هغه مره اوچته معتبره کرسۍ به هغه د پاره لګېدلی او د هر جنتي په خپل نشست او په خپله کرسۍ باندې د هغې جنتي نوم به پې لیکلي او د چا کرسۍ به د سرو زرو نه جوړه وي د چا کرسۍ به د سپینو زرو نه جوړه وي د چا به د یاقوت او د مرجان نه جوړه وي د چا به د لال او د جواهرو نه جوړه وي چا به د هیرو د دې سيزونو کورسې جوړې شوي وي. خو کمال به پکې دی چې کمې درجې والا بنده په کورسۍ په خپله کورسۍ کېناستو دی به په دې کې دومره پر سکون وي او دته به دومره سرور ملاویږي چې دی به نه خفه کېږي چې ما نه هغه بل بره ښکلې کورسۍ کې دی به په خپله کورسۍ کې دونه خوشحالي بره ته به پام هم نه ځي. د هغې نه پس دی به په خپلو کورسو باندې کینی
او دغه وخت کې چې کوم هغه اخیری کمزوري نه کمزوري جنتیان دي چې ټولو نه وړه درجه کې دي وی هغوی ته به هم کرسۍ ایښي او د هغوی شان به دا وي چې ښي طرف ته به د مشکو او ګس طرف ته به د امبرو ټیلې لګېدلې داسې ډیرکې به وي مشک او امبر به وي لکه تاسو چې یو معزز شخصیت ته په ټیبل باندې مخې ته ګلونه کېدی داسې به دا معزز شخصیات دي جنتیان دي نخي طرف ته مشک او بل طرف ته امبر بوي او دا قسم خوشبویانې به په دوی باندې لګي ندی بډیر خپل انداز سره چار چاپیره په ګول ډیزاین کې په کورسو کې کینی او مخې ته به دوی سره الله تعالی مخاطب شي خو خیال دار او مسله دار چې دوی ته به الله ښکاري نه دی ته په نظر بلا نه راځي دی به صرف د الله چې څنګه شان د هغه سي आवाज اوري دی به صرف د الله आवाज او خبري اوري په دغه وخت کې الله تعالی حضرت اسرافیل علیه السلام ته حکم وکړي وایي ستا په شپېلۍ مې دنیا نسکوره کړې ده اوس ته په خپل آواز باندې زما کلام قرآن پاک واوروه جنتیانو ته وی جنتیان چې کله د اسرافیل علیه السلام په آواز سره د تلاوت او د قرآن آواز ووري وی دوی به داسې مست شي چې دوی به د ځان نه اړو خبرم نشي دوی ته یو سکون او سرور او خوند او مزه او حلاوت او لذت ملو شي دوی به ډیر زیات مست شي دوی به ډیر خوشحاله شي وی بیا د هغې نه وروستو الله تعالی په خپله باندې د جنتیانو ته مخاطب شي زما بندیانو پتاسو د زما د طرف نه سلام وی دی ډیر خوشاله شي چې الله مونږ ته سلام وکړو وی دا غي نه وروسته بیا الله تعالی دی ته وی چې جنتیانو بندیانو دا راته ووایه چې تاسو له په جنت کې څه کمی شته دی به ورته وي چې الله سونو هغه ټول دی راله راکړي دي څه کمې یو پوچې کمې هم راته نشته خو چې څو ټول دی په موږ تمام کړل هر څه نعمتونه دی راکړي دي وی الله تعالی ورته بیا وایي چې بندیانو خیر دی لږ سوچ وکړه که څه کم وي چې هغه هم دله درکم دی وی چې پروردګار که ډیر سوچ پیو کو خو څه کم نه دي چې څو ټول دی راکړي دي وی په دریم ځل بیا ورته الله یو شیبه پس وی خیر دی لږ سوچ وکړې که څه کم یې وغواړه چې درکم په جنت کې نه درکول نشته چې څه دی وغوښتل درکوم خو وغواړه وی دی حیران شي چې هر څه خو یې راکړي دي خو چې دا الله وایي چې څه وغواړه کیدی شي څه کم یې سوچ وکړه نو واقعي چې الله ته به پته خو موږ ته به پته نه دغه وخت کې روایت کې راغلی دی وی دوی به علاقه کې په دنیا کې چې کوم عالمانو سره پیژنګلو وا وی دی بزر هغه عالمانو ته مخ کی چې عالمانو صاحبانو تاسو سره په دنیا کې دوستانه وا او مين او محبت نو داغه مینې د خاطره اوس راته وای الله بار بار سوال کوي چې څو غواړي چې درکم کس کمی چې او غواړه درکم نو الله نه سو غواړو یا عالمان په خندا شي چې الله پاک خو ارس مونږ لرا کړی دی واقعي دا رښتیا خبر ټول نعمتونه په مونږ تمام کړل خو یو نعمت چې د نعمتونو سردار دی او دا شته نعمتونه بدن ایر کی داسې یو نعمت ته چې اوسه پورې مونږ ته ملو شوی نه دی نوې دی ورته وایي چې هغه کوم نعمت دی ډېر پتا دی چې زر ووري چې زر الله ته ووایي چې دا راکا نوې دی ورته غوږونه سلور کړي او ورته نږدې کړي چې کوم نعمت پاتې دی چې وغواړو زر راته ووایه ځکه دی به ډېر په شوق په دنیا کې هم دوی خبرو ته غوږې ښودو مینې و ورسره نو په جنت کې هم د مینې او د اشتیاق د وجې نه غوږې ورته ایښي دي زر راته ووایه چې کوم نعمت پاتې چې هم د الله نه وغواړو نو د عالمان صاحبانو ته وایي چې هر څه یې راکړي دي خو الله تعالی وعده کړی چې په جنت کې به خپل دیدار در کومه نو دغه شرف لا نه دی میلو شوی الله مونږ سره لا دیدار نه دی راکړی نو دوی سم حیران شي او سم خوشحاله شي او مستی کې راشي او په یو आवाज الله تعالی ته وی چې پروردگار ارسه دی را کړو خو ستا د دیدار کمې پکې د دیدار لا پاتې نو بس مهرباني وکړه خپل ملاقات مو کا او مونږ ته ځان مخایا نو الله تعالی په اویا زره پردو کې پوشیده وي هغه ټولې پردې د ځان نه اخوا کی او الله تعالی چې څنګه د شان سره لایق دی او څومره ښکلی دی څومره زبردست ذات دی او څومره ښایسته دی او د هر عیبه پاک دی هغه پاکیزه ذات بندیانو ته په جنت کې را مخامخ شي وی دا جنتیان دومره حیران شي وی دوی وی چې په جنت کې خو اوسه پورې سمنو صرف دا یو دیدار د الله مونږ ته ملو شو نه مخکې خو مونږ ته اړو څه خوند او مزم نه ملو شوی څونه ډېرې مزې ملو شوي دي خو د الله دا نعمت دیدار چې ملو شو د هغې نه وروسته هغه نور نعمتونو ته هېڅ هم بیا نه ښکاري وی دوی ډېر خوشحاله شي
وای ناګانه بره په اسمان کې اوریځې ګوري او درنې راښکاره شي. دې وایي چې دا اوریځې راخلاصیږي او په شیبو شیبو باران راورېږي. وی دغه وخت کې الله تعالی دې ته وایي چې زه تاسو سره زما دیدار او ملاقات وشو، اوس لاړ شئ. نو چې دوی د خپلو نشستونو نه او د خپلو کورسو نه پاسي، نو دغه وخت کې په دوی باندې د مشکو او د انبرو او د اسمان د طرف د اوریځو د طرف نه انوارات چې کم تجلیات د الله دي دغه باران وشي. هغه باران به داسې چې دوی به په لمدیږي نه، بس د دوی به صرف میک اپ شان وشي او د دوی ټول بدن سر نخپو پورې دا به ټول خوشبودار او معطر شي، مزین بشي او بیا یو هوا را والوزي. هغه هوا داسې ده لکه د سپرلی په موسم کې چې په بنده باندې یخه هوا لګي نه ورله تکلیف ورکي، په د باندې خم لګي خوندم ورکي او تکلیف هم نور کې د قشان یخه هوا برا والوزي. او په دنیا کې چې هوا راوالوزي نو دې کې خاورې شګي وي، دوړې وي، خړوالی او سخاوالی وي. په جنت کې چې هوا راوالوزي نو په هغې کې سپینه دوړه شان وي، نو هغه به دا زنانه میک اپ کوي او سپین اوچ پوډر لګوي. همدغه شان هوا کې دا مشک او انبر به پوډر شوي وي او د دې نه به میک اپ جوړ شوي خو اوچ فام کې به وي او دا به راوالوزي او دا به د جنتیانو په مخونو باندې ولګي. خو دا خو نارینه په بازار کې تیریږي، کورونو ته ځي او په مخ باندې هوا ولګي د مشک او انبر د باران په شکل او هوا ولا ارس اوار کړل زی ته رسول. نو دا ټول ډیر زیات خشته شو، ښکلی شو، لکه چې دا پالر کې تیار شو او د هغې نه پس دا هوا او دغه باران کورونو ته هم تللی دی، د دوی په بیبیانو هم ورېدلی دی او هوا د هغې په مخونو هم لګېدلې ده. وی چې دوی کورونو ته لاړ شي نو دروازې چې کولو کې کور ته ورننوځي نو د خپلې بیبیانې ورته ګوري، وی ګوته په خوله شي او حیرانې شي او دته وی خیر خو دی نن خو څه ډېر زیات ښکلی ښکارې، نن خو د دا زیب و زینت څه ډېر زیات شوی دی او ته خو ډېر خشته شوی، ستا حسن خصوص و چند زیات شوی، څه چل دی کړی دی. نو دا سړی ورته وی چې ته ځان نه خبرې ځان ته د کتلی دی تم دغه شان ښکلی شوی چې زه تلم او سینګوې د هغې نه سو چند ښکلی شوی. د جنتي د سره دغه بیبي به وي، وی دی ورنږدې شي، وی د هغې سره دا مینه ډېره زیاته شي ځکه ډېره ښکلی شوې ده او د هغې د سره ډېره مینه پیدا شي، وی دومره مینه چې دی ډېر ښکلی شوی دی. وی دا سړی وی چې راویلم د زړه کې وروټومبم او دا ښځه وی چې دا خپل خاوند راوالم زه په دې زړه کې وروټومبم. وی دومره یو بل سره مینه پیدا شي او بیا د دین وروستو الله تعالی دې ته اعلان وکړي چې دا یو ورځ نه ده، هر ورځ به ستاسو دغه شان ښکلي وي. نو الله پاک ټولو مسلمانانو ته دغه آخري انجام په دنیا کې د ښکلي اعمالو په صله کې او په بدله کې ورکوي، بیا په جنت کې دی رنګ په رنګ نعمتونه استعمالوي، په جنت کې ښکلي عالیشان زندگی تیروي او په جنت کې بیا دا خوشحالي د یوې ورځې نه ده. مونږ خو په دنیا کې خوشحاله شو نو وایو چې سبا به بیا څه کېږي، خفه به یو، دا خوشحالي د واده د ښادي ختمه به شي، بیا غمونه مصیبتونه دي یا بله ورځ به څه کېږي بله ورځ به څه کېږي. خو په جنت کې کومه خوشحالي میلاو شوه سبا به د هغې نه زیاته خوشحالي میلاویږي، سبا خوشحالي میلاو چې بله ورځ د هغې نه زیاته، نو ورځ تر ورځه ستا په خوشحالو کې اضافې به کېږي او الله پاک به نورم سکون آرام و راحت درکوي او نو من نعمتونه به درکوي او چې څه دې خوښېږي څه دې زړه ته راځي ټول به الله تعالی درکوي. نو د الله نه مونږ لاس په دعایو چې الله پاک د جنت دغه ښکلي مناظر او بیا د ټولو نعمتونو نه لوی نعمت اعلی او عظیم نعمت ستا دیدار الله زمونږ د ټولو نصیب کې. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین.